بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مشرانو کشرانو زما قدردانو پښتنو. د هارون بادشاه سیب چې کوم دی نو یو غزل دی زما ډیر خوښ دی. نو دا غزل ګورو دی کې د منصور ذکر دی. نو بیا د منصور حلاج باره کې به خبره کوم. دا غزل بل ګورو نه بس. نو تاسو هم دا غزل خوښ شوی. ډیر ښکلی غزل دی او چې چا هم دا غزل لیکلی دی نو الله دې خوشحاله لري، الله دې ښه ساتي. د دې غزل کې چې کوم دی نو د هغه د زړه یو حقیقت یعنی مطلب حقیقت پکې بیان شوی دی. یو خو چې کوم دی نو دی وایي چې لکه وخت به راځي، داسې وخت به راځي چې یعنی ښامار چې کوم دی نو د هغه په غاښ کې به زهر نه او دی وایي چې دا اوس چې کوم نن سبا د حالات روان دي یعنی کلی چینار نه لري او غرم نختر نه لري، نو غرونه هم خفه دي، کلی هم خفه دی
زموږ دا ټول قوم چې کوم دی نو په عذاب کې دی، یو قسم بدحالي ده، بېچیني ده، لوټ مار دی، ګراني هم ډېره زیاته ده، غریبي هم ډېره زیاته ده، یو ډېر بد حال روان دی. الله دې اسانه کړي، امین. نو دی وایي چې لکه دا د منصور ذکر کړی دی، یعنی دا حسین ابن منصور حلاج دا د یو الله ولی تیر شوی، یو ډېر یعنی مشهوره کیسه ده، تاسو به اکثر اورېدلې په یوټیوب کې مختلف خلکو د هغې باره کې بیان هم ورکړی دی. خو چې کوم خلک د روحانیت نه نه خبر، د تصوف نه نه خبر، نو د هغې هغه ذهني خبرې دي. بیا چې کوم د هغه وخت مولیان چې کوم هغې چې کوم د هغې چې کوم لکه هغه منطق و، هغه ماغزو ته چې کوم آیډیا او سوچ راتلو، نو هغه خلکو په کتابونو کې لیکلی دی. نو مختلف تاریخ کې چې کوم دی نو مختلف واقعات چې کوم دی د منصور حلاج باره کې لیکلی شوي دي. منصور حلاج چې کوم دی نو چې کله د الله نظر لاندې راغی، نو په هغه به د الله خاص یو تجلی را پرېوته، یعنې نظر. نو یو وخت کې داسې یعنی د الله د نظر په دومره شدت شو، دومره زیاتې شوې پې چې د منصور حلاج چې کوم د عقل د دې عقل پردې وي که نه، نو په هغې باندې هغه برداشت نه کړی شي، او د هغه شیشه عقل چې کوم نو هغه مات شو. نو چې کله شیشه عقل د هغه مات شو، نو هغه بیا دا خو د الله طرف نه یو راز وي، د بنده او د انسان په منځ کې چې کوم دی نو د الله پاک دا تعلق وي. نو داسې ولیان چې کوم دی نو ونه ظاهروي. منصور حلاج چې کوم دی نو انا الحق اواز به راوتو د خولې نه. نو چې دا مولیانو واورېدو، خلکو واورېدو، نو د وخت باچا چې کوم نو هغه هم جنید بغدادي رحمت الله علیه، هغه هم د الله ولی و، خو د شریعت ولی و، د طریقت والا ولی نو. د دې باره کې هم انشاءالله بیا وروستو خبرې کوو چې کله لږ ډېر زموږ دا ماغزه او موږ لږ ډېر پوه شو په دې صوفیزم باندې او ولایت څه ته وایي، دا فقر څه ته وایي. موږ خو چې کوم دی نو فقیر هغې کس ته وایو چې خیر غواړي، صحیح ده. لکه زموږ پښتنو دا سوچ دی چې بس خیرمار چې ورته وایو که نه، نو بس دې دا فقیر دی او دی خیر غواړي. خو فقر چې کوم دی که نه، دا یو لاره ده، دا یو ځان له جدا یو فیلډ دی، دې ته راه فقر وایي. راه وایي لارې ته، او د فقر لاره، د فقر لاره چې کوم دی نو په حقیقت کې دا صراط مستقیم دی، یعنی په دې باندې چې ته ځې نو بس ډایرکټ به الله له رسي. نو الله سره د دوستۍ تعلق جوړولو چې کومه لاره نو هغې ته څوک تصوف وایي، څوک ورته روحانیت وایي. دا ټول الفاظونه استعمال شوي دي دې باره کې. نو حقیقت چې کوم دی نو صوفي څه ته وایي، صوفیزم نه چې کوم صوفي وتی دی، پلان کې سړی ډېر صوفي دی. صوفي هغه کس ته ویل کېږي چې هغه د خپل ځان صفایي وکړي. دا صفایي چې کوم دی نو مونږ په اوبو کې ولامبو، دې ته صفایي وایي. نو نه دا صفایي نه ده. هغه چې کوم مونږ ته بیان شوی دی چې صفایي نصف ایمان، صفایي نیم ایمان دی، نو هغه چې کوم دی دا د نفس صفایي باره کې خبر راغلی ده. د زموږ بدن که مونږ ولامبو او ځان باندې ډېره شوړوو، لس اته ځل صابون مو لګو، خو دې ته صفایي نه وایي. دا خو چې کوم دی چې کوم الله نه مني هغې هم دا شاور علي، هندوانو ملیک او د دنیا د هر ملک او د هر قوم خلک چې کوم دی نو دا شاور علي لامبي، خو دې ته صفایي نه ویل کېږي. نو هغه کس صوفي دی چې هغه خپل نفس صفا کړي، صفایي نفس ورته وایي، تزکیه نفس چې ورته ویل کېږي، او تصفیه قلب. نو دا تصفیه وتې د صوفیزم نه ده، یعنی د قلب د زړه صفایي او د نفس صفایي او د دې تزکیه کول. نو دې ته چې کوم دی صوفي ویل کېږي.
دغسې روحانیت د روحونو علم، نو د روحونو دي که نه، زموږ په سینه کې روحونه دي، د هغې چې کوم علم دی نو تصوف هم ورته وایي، دا هم د صوفیزم نه وتی دی او صوفي هم ورته وایي او راه فقر هم ورته وایي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو په نبوت باندې فخر نه دی کړی، په رسالت باندې فخر نه دی کړی، په هیڅ فخر نه دی کړی، خو صرف که رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ ادا کړي دي د فقر دپاره، نو هغه دا دی په حدیث مبارک کې انا فخر فقری و فخر مني. یعنی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا فخر، یعنی زه فخر کوم په څه باندې؟ په فقر باندې، او الفقر مني، او فقر چې کوم دی دا راه فقر دا زمانه دی، یعنی چې کوم کس راه فقر اختیاري نو هغه به ما له ځان را رسوي، یعنی زمانه د سینې نه دا وتی دی. او په یو بل حدیث کې چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا مدینة العلم و علی بابها، زه د علم ښار یم او علي دروازه ده. صحیح دی. نو یعنی که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق جوړول غواړي نو هغه به چې کوم دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره اول تعلق جوړوي، د هغه په ذریعه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق جوړیږي، ولې چې هغه د علم ښار دی او علي دروازه ده رضی الله تعالی. نو دا د دې مطلب مې دا چې تاسو لږ په دې خبره باندې پوه شئ، دا فقر چې کوم دی په دې هر کس نه پوهېږي، عام خلک خو بیخي نه پوهېږي چې دا څه ته وایي. نو د هارون باچا چې کوم دا غزل ویلی دی په دې کې د منصور حلاج ذکر دی چې وخت به راځي چې منصور به ګرځي مستانه او ملا به دار نه لري. مولیانو چې کوم دی نو د مولیانو په وجه هغه په دار خطې او دار څه ته وایي؟ پانسی ته. نو دی وایي چې لکه وخت به داسې راځي د خیره چې منصور غوندې خلک به مستانه ګرځي، ښه مزېدار د الله په مینه کې به مست وي، او مولا سره به دا طاقت نه وي چې هغه په پانسی وخیږي او هغه مړ وي. دا وخت په حقیقت کې د غزل کې دا حقیقت دی. زما د دې غزل اورېدو او تاسو ته د اورولو دا مطلب دی چې یاره دا وخت به واقعي راځي او دا را روان دی، را نږدې دی چې انشاءالله د منصور غوندې به ډېر مستانه خلک وي، الله سره به تعلق جوړ وي او د روحانیت کې به وي او مستانه ګرځي به، او څوک به داسې نه چې مطلب هغې ته د مولا بادشاهي به ختمه شي، مولا به نه نو مولا به دار نه لري، یعنې مولا سره به دومره دا اختیار نه چې هغه مستانه چې کوم دی نو پانسي ورکړي او دا مخکې چې کوم مولیانو کارنامه کړې وو هغه سره دا کار کړی و. نو منصور حلاج چې کوم نو هغه د جنید بغدادي عدالت ته وغوښتو، خو بادشاه و دا وخت نو وی چې یاره څه حساب کتاب دی، حالانکه هغه په روحانیت ښه پوه و، په روحانیت ښه پوه و، خو د شریعت والا ولي و. نو دومره د منصور حالات، د منصور حلاج چې کوم حالاتو په هغې باندې هغه نه تپوس وکړو چې یاره څنګه ته مطلب دا وایې چې انا الحق. نو هغه بیا په صفحه کې دا وویل چې الله پاک چې کوم دی نو ما کې حلول کر گیا، یعنی څنګه چې کله مونږه یعنی چاو کې چینی واچو هغه پکې حل شي، چمچه پکې حل شي، نو داسې وي الله پاک ما کې حل شو. هغه په دې وجه باندې چې د هغه دغه عقل شیشه چې کومه وه هغه د الله په نظر په تجلی سره ماته شوې وه، نو د هغې په وجه باید دا خبرې کولې چې د هغه لکه په کنټرول کې نه وي. نو هغه به چې کله تجلی لاندې راتلو د الله د نور زیاتې به و او برداشت نه به وتو، نو هغه به ان الحق دا آواز کو. په دې باندې چې کوم دی نو هغې په پانسۍ ورخېږو چې یاره دی قتل کوي. نو پانسي وله ورکه، چې پانسي وله ورکه نو د هغه چې کوم دی نو چې کوم هغه د هغه وینه
هغه چې کله دې سر او د هغه چې څومره وینه رابېده نو هغه وینې چې کوم دی انا الحق انا الحق چغې وایي. مولیان بیا راغونډ شو، جنید بغدادي له راغله چې یاره دا خو چې کوم دی نو د هغه وینه اوس انا الحق انا الحق وایي، اوس څوک نو وی چې کوم دی د ده دا جسم چې کوم دی دا باډي چې کومه وه لاش چې ورته وایو دا اوس سوځوئ چې کله د هغه وجود وسوځو نو بیا هغه ایره چې کومه پاتې شوه د هغه ایرې نه انا الحق انا الحق انا الحق دا اوازونه راتله. بیا مولیان چې کوم دی نو پریشانه شو دغه شو چې یاره څه چلو. بیا جنید بغدادي له راشه چې اوس څوک دغه خو اوس هغه ایره انا الحق انا الحق نو وی دا چې کوم دی اوس داسې چلو وکړو چې د هغه ایره راوالي او په سیند کې ولړکئ. نو چې بیا خلک راغه او د هغه ایره یې ټوله راغونډه کړه او سیند ته یې ورویشته. چې سیند ته یې ورویشته سیند په ټوپونو شو انا الحق انا الحق انا الحق اوبو به ټوپونه وال او دا انا الحق انا الحق اواز به راتلو. نو چې بیا دا واقع وشوه نو بیا مولیان راغونډ شو جنید بغدادي ورغه چې یاره اوس خو دغسې حساب نو بیا جنید بغدادي چې کوم دی نو یعنی یو روایت کې راځي چې الله پاک ته ووایي چې یاره یا الله که تا سره د خپل شریعت لحاظ وي نو دا شی دغه که بند که. نو بیا زما په خیال داسې راځي چې هغه بیا څه ولیکل په کاغذ او هغه کاغذ یې چې کوم دی هغه سیند ته ورویشتو نو بیا هغه سیند په ارام شو. دا چې کوم دی د منصور حلاج کیسه ده. حالانکې هغه د الله ولی و او د هغه قتلول چې کوم دی نو یو غټ جرم ورته ویلی کېږي او هغه ته خو شهادت ملو شو، هغه ته خو هسې مرتبه ملو شو د الله په دغه الله په نیز هغه خو د الله سره ډېر نږدې و. خو بس د مولا چې کوم دی نو کارنامې همیشله همدغسې وي. که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولاد کیسه موږ راوالو نو هم چې کوم دی د مولیانو کارنامه وه پکې. یزید بن معاویه ته مولیان راغونډ شو ورته ویل چې دی به حسین رضی الله تعالی عنه او اهل بیت چې دي به ستا حکم مني. ولې چې په قرآن کې الله پاک ویلي دي چې اول د الله حکم او بیا اهل الامر چې ورته وایي که نه لکه امیر چې ورته ویلی کېږي یا خلیفه چې ورته ویلی کېږي نو د هغه حکم منل ضروري دي. نو ته خو دا وخت خلیفه یې حکومت ستا په لاس کې ته باچا نو د دې ته پکار چې ستا حکم مني. نو مولیانو دا پالیسي چې کوم دی دا شیطانت دا د شروع نه را روان دی، دا اوس نه دی. دا مولیان چې کوم دی نو بس څه به وایي وطن تاسو ته ښه خبر یې خو بس ځان تې ساتئ اوس د ځان خیال ساتئ انشاءالله او را روان به یعنې سبا به بیا ملاقات کوو. د الله په امان.